یو خوا راته د هغې خلکو خبرې مې رایادې شي چې څه موده مخکې په اقتدار کې ناستو، د اقتدار په کورسو ناستو، د اقتدار په نشه کې ناستو، نو دا خبره به یې کوله چې عوامي نیشنل پارټي ختم شوه. خو الحمدلله نن چې ستاسو د اتفاق د جوش ته ګورم نو عوامي نیشنل پارټي نه مخکې چا ختمولی شوه، نه نن څوک ختمولی شي او نه بیا څوک ختمولی شي. اصل کې هغه سلیکټډ ختم شو، هغه فرعونان ختم شو، د هغه فرعونانو فرعونیت ختم شو. الحمدلله نیشنل پارټي د غر پرنګ ولاړه ده، د غر پرنګ به ولاړي او چې یو پښتون هم ژوندی وي نو که خیري نیشنل پارټي د چا پلار هم نشي ختمولی. زه به د پرویز خټک صاحب او د محمود خان ذکر وکړم. دا دواړه سابقه چیف منسټران پاتې شوي دي. دوی نن دا خبرې کوي چې عمران خان دوکه‌باز و، عمران خان قوم سره دوکه کړې ده. خو زه دا وایم چې زما د مشرانو خو 10 کاله مخکې د قوم ته دا یو ځل 9000 بار ویلي دي. خو اصل کې خبره دا ده چې دا ایمان به تاسو هغه ټایم کې تیر کړی چې کله تاسو په کورسو ناست وئ او ستاسو د اقتدار نو هله به ما ویلي چې تاسو د قوم سره مخلص یې. خو هغه ټایم کې چې دی خټک صاحب ته د چا په ایما باندې په سټیج ګډېدې او نن بیا د چا په ایما باندې چې هغې کې ناست دي خو پښتانه پوه دي، پښتانه بیدار دي. دا ځل به ستا په ګډا باندې نه دوکه کېږي، د ګوډاګي په رنګ به ګډېږي او ناکامه به پاتې کېږي. ځکه د دوی هغه منسټران یاد کړم، میا صاحب چې په کارکردګۍ به ولا پوزیشنې ورکولې، کله به وې دا 2 نمبر دی او دا 10 نمبر دی، نو واقعي ټول پکې 2 نمبر او 10 نمبر وو. خو هغه 1 نمبر چې پکې وه چې پته نشته دلې الله ته پته چې دلې په کومه کارکردګۍ 1 نمبر ورکړو مراد سعید یادومه چې نن په کومه سوړه ننوتې دی او کوم ځای کې مفرور دی. خو یاره دغه منسټرانې دي، دغه ایم پی ایګانې دي، دغه ایم این ایګانې دي چې یو ورځ جیل خوري، څوک وایي سیاست مې پرېښوده، څوک وایي پارټي مې پرېښوده. خو موږ به د دوی نه څه تمه کوو؟ هغه لیډر یې دروغ وایي، هغه 1 کروڑ نوکرۍ څه شوې، هغه 50 لکه کورونه څه شو، هغه فری کرپشن پاکستان څه شو، هغه نیا پاکستان څه شو. زمونږ خو هغه زوړ پاکستان ډېر خو الله دې دې تباه کړي زمونږ پاکستان یې لوټې لوټې کو. زما په خیال 40 کاله مونږ چې دې وروسته بوتلو په شی بوتلو. زه که دې خوا د جمعیت علما اسلام د ملګرو خبره کومه نو مونږ د عالمانو د مفتیانو ډېر قدر کوو، ځکه چې مونږ ورپسې منځونه کوو، زمونږ جنازې هغوی کوي. خو زه دوی ته وایم چې دغلته ستاسو قدر نشته، دغلته ستاسو عزت نشته. تاسو دلته راځئ، مونږ سره د دې سرې جنډې لاندې اتفاق وکړئ، انشاءالله ستاسو به دلته قدر هم وي، دلته به عزت هم وي. او دا زه هسې نه وایم، دا زه دوی ته ثابتوم. د دې شب قدر نه تنګي پورې وګورئ او د تنګي نه 400 پورې وګورئ، د ټول ډسټرکټ 400 کې وګورئ. نو جمعیت علما اسلام نن د مفتیانو او د عالمانو پارټي نه ده پاتې شوې، دا د جاګیردارانو او د خانانو پارټي پاتې شوه. نو ځکه زه دوی ته وایم چې راځئ دلته به م عزت مي، دلته به م انشاءالله حیا انشاءالله شب قدر کې بدلون را روان دی. او زه د الله نه امید ساتم، یقین ساتم چې انشاءالله د دې سرې جنډې لاندې د شب قدر عوام متفق دي، متحد دي. او انشاءالله یو ځل به بیا که خیری آغا تاریخ دهراوی انشاءالله و یو ځل را روان وخت کې به بیا د این پی دوري دلته په شب قدر کې که خیر انشاءالله که خیری که زمونږ حکومت راغی مونږ په اقتدار کې رالو انشاءالله ستاسو په مشرۍ کې د عمل خان په مشرۍ کې کوم دا تنګ دسته زما ورکران دي، زما دا تګي پښتانه چې دي د دوی محرومه د دوی مسلې به انشاءالله د عمل خان په مشرۍ کې او د دې سرې جنډې په برکت په انشاءالله ختمو. تاسو ته انشاءالله تعالی دا مونږه یقین دهیانی درکو چې تاسو دا دلته کم مرګري راغلی یې او الله تعالی مونږ له موقع راکړه، نو تاسو به خیری په خپلو راتلو په خپلو کې ناستېدو او دا یو بل ته په وینا باندې به تاسو پیمانه نه یې. انشاءالله تعالی تاسو به خوشحالي یې. ایم پی حکومت چې کلم راغلی دی هغوی تاسو کتلی دي. اوس کو مونږه یو ځای کې خبره کوو نو ښه په اوچته سترګو باندې خبره کولی شو،
یونیورسټۍ پکې جوړې شوي دي، کالجونه جوړې شوي دي، هسپتالونه جوړ شوي دي، روډونه جوړ شوي دي، لارې کوڅې نوکرۍ پکې دونه ورکړې شوي دي. نو مونږ چاته په ټیټو سترګو باندې لکه خبره نه کوو چې چا د مردوخه په اوچتو سترګو باندې هغه ته ودرېدي شو او هغه ته خبره کولی شو او هغه ته د پارټۍ ته راتلو هغوی ته ویلی شو چې تاسو زمونږ دانه دانه د پارټۍ زمونږ دونه محنت او دونه خوارۍ کړي دي، نو د هغې دپاره مونږ لکه هر چاته را خبره کولی شو. نورې پارټۍ دي، حکومتونه تللي دي، راغلي دي، هر سړي لیدلي دي، هر سړي ته پته لګي چا پسې خبرې سپکې ځکه نه کوو ځکه چې بس الله پاک هر سړي ته خپل عمل ور رسولی دی چې چا دې ملک سره څه کړي دي هغه ورته ورغلي دي او ورته یې وررسي، پته هم ورته اوس هم لګي چې لکه څه شوي دي بس هغه دې ټولې دنیا ته پته لګي. نو سپکې خبرې به نه کوو، خو مطلب دا دی زمونږ کو چېرې معراج خان الله پاک راوستی د کامیاب شو، شهزادالدین صاحب راغی، زمونږ زر عالم، نو تاسو به که خیري پیمانه نه یې، تاسو به خوشحالي یې چې یاره مونږ چاله ووټ ورکړی دی، هغه زمونږ حقیقي خدمت هم کوي، حقیقي منډه هم رالیوي. انشاءالله زمونږ له ټولو اجرې هر سړي ته چې دی هر وخت ګیټونه کولو دي، مخکې هم خلکو ازمو کړي چې زمونږ له لاس له څه راغلي دي هغه د ټولې دنیا د ټولې علاقې هر سړي ته پته لګي چې د چا لپاره مونږ څه نه دي کړی. نو چې بیا که هېري الله پاک مونږ له دا سیټ راکړي او الله پاک مونږ له یو موقع راکړي ستاسو، الله پاک مونږ له دا سیټ راکړي او الله پاک مونږ له یو موقع راکړي ستاسو په منډو تړلو په محنت باندې، نو بیا به تاسو وګورئ چې انشاءالله مونږ به هر څه کوو. چې زمونږ د یوسف قدر ته به لکه لږ درانه ځکه ګورئ چې دا د باچاهان دي دویم کور دی، نو دې ته به تاسو هم چې ډېره په درناوي باندې ګورئ او دې ته به تاسو درناوي ورکوئ.